بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رانی خان د صحت پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ده. کوم چې د خیبر نیټورک نه یعنی خیبر ټلویزیون نه تاسو ګورئ بالکل نیخ پنیغه د صحت دا پروګرام چې ما تاسو ته وویل چې دا داسې پروګرام دی چې په دې کې به ډېر زموږ داسې کتونکي زموږ ډېر داسې رونه خویندې یا هغه زموږ نږدې خلک کم چې د نشې په لت کې مبتلا دي، کم چې په مختلف قسم نشه ییزو څیزونو باندې راوړېدلي دي، څه د ماحول د لت د وجې نه، څه د څه پریشرایز په هغه باندې راغلی د هغې د وجې نه مختلف وجوهات د هغې کېدلی شي، مختلف د هغې ریزنز کېدلی شي، څه سوسایټي داسې وي یا بعض اوقات هغه کریوسټي کې انسان دومره مبتلا شي چې د نشې لت طرف ته راشي، کله دا اډکشن جوړ شي، کله دا عادت شي، کله دا یو داسې څیز شي چې د هغې نه بیا وتل د هغه انسان دپاره ډېر زیات ګران شي. او بیا په دې کې صرف د هغه انسان نقصان نه وي، د هغه سره د هغه د ټول کور والا هم نقصان وي. که چېرې هغه انسان دومره په تکلیف کي نو د هغه سره د هغه ټول کور په تکلیف کي. او دا د تکلیف د مرحله یوه چې په کور کې یو لور یا زوی یو ماشوم یا لو یا مشر یا کشر څوک هم یو په دې نشه ییز څیزونو باندې راوړېدلي وي او په د دې نشې په دې لت کې هغوی مبتلا وي او هغوی ته بیا بله لار نه میلاویږي. هغوی بیا د زندګۍ نه بالکل بیک سټیپ شوي، هغوی بیا داسې شوي چې هغوی ته په زندګۍ کې بله څه لار نه ښکارېږي. هغوی ته داسې ښکارېږي چې زموږ ژوند ختم شو، هغوی ته داسې ښکارېږي چې شاید زموږ ژوند بس همدې ځای کې دی یا موږ شاید چې واپس خپلې زندګۍ طرف ته موږ واپس نشو راتللی. تاسو به زما بیکګراؤنډ طرف ته دا مختلف چې کوم نمونه یا ټیګز به تاسو کتلی وي چې زه دې ټایم کې چې موجوده یم هغه لایف لاین ریهیب سینټر کې موجوده یم، کوم چې ایل وی لین 1 بنی گاله اسلام آباد کې موجود دی. سی ای او ډاکټر فضل واحد صاحب دی. مختلف په سیزونو باندې به ډاکټر صاحب سره هم موږ خبرې اترې کوو، په نشه ییز سیزونو باندې هم د هغې عادت څنګه کیږي په هغې به هم ورسره موږ خبرې کوو. د دې نه چھټکاره څنګه حاصلولی شي یو پیشنټ په هغې به هم ورسره موږ خبره کوو. ورسره د ریهیب سینټر کې چې څومره هم پیشنټس دي د هغوی ډفرنټ اکټیویټیز کې هغوی برخه اخلي، د هغوی ډفرنټ ایون کې ټورنمنټس هغوی باندې کیږي چې هغوی منټلی ورسره ریلیکس وي، هغوی منټلی ورسره فرش وي. هغه پیشنټ سره به هم په دې پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. نو راځئ وخت ضایع کولو په ځای باندې ډاکټر فضل واحد صاحب طرف ته ځو. جی څنګه چې وختي ما تاسو ته دا وویل چې لایف لاین ریهیب سینټر کې زه دې ټایم کې موجوده یم او ما وختي تاسو سره ما هغه مختصر خبرې هم وکړي چې کله هم یو انسان د نشې طرف ته لاړ شي نو د هغه واپس راتګ هغه ته ډېر زیات ګران ښکارېږي، یا کیدای شي چې هغه په خپله باندې واپس که راتګ غواړي هم نو هغه نشي راتلی چې تر کومې پورې هغه سره د یو سپیشل ادارې یا سپیشلیسټ ادارې یا د یو داسې یو ښه سایکیټریسټ یا د یو ښه سایکالوجسټ یا د یو ښه ډاکټر هغه سره مرسته نه وي او بیا په دې کې د فیملی مرسته هم ډېره زیاته ضروري وي. ما وختي تاسو ته وویل چې د لایف لاین ریهیب سینټر سی ای او ډاکټر فضل واحد صاحب سره زه ملاقات کوم. نو راځئ چې اول د هغوی سره خبرې اترې وکړو، بیا د هغوی نه په دې ریهیب سینټر کې طریقه علاج، د مریضانو راتګ او په کوم کنډیشن کې هغوی راځي په دې باندې هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه یې تاسو؟ الحمدلله ټیک ټاک، تاسو ښه یې؟ الحمدلله بالکل خیریت دی. جی ډاکټر صاحب څنګه چې مونږ ټولو ته پته ده چې دا ریهیب سینټر دی، دلته کې د مریضانو واپس د ژوند طرف ته راتګ چې کوم دی هغه واحد دا یوه لار ده چې هغه دلته راشي نو هغوی واپس خپل ژوند طرف ته راتللی شي. خو زموږ کتونکي ډېر داسې دي چې د هغوی په ذهن کې دا یوه خبره ضرور راځي چې آخر نشه وایي څه شي ته او کمې نشې لپاره هغوی دلته کې راځي. نشه هر هغه مواد ته وایي چې کوم زمونږ د ذهن سټیټس بدل کړي، زمونږ سوچونه زمونږ دنیا ته چې کوم یو نظر دی دا مکمل طور باندې بدل کړي. سایکو ایکټیو سبسټنسز دی ته وایي. نو په نشه کې عموماً خو ډېرې زیاتې نشې دي، خو د دې تقریبا 4 کیټګریز دي. یو ته وایي اپر، هغه نشې چې کوم مونږ راویښوي، مونږ تیزوي، هغې کې آیس دي، کوکین دي، سګرټ دي، نکوټین، چای، کافي، دا ټول هغه سبسټنسز دي کوم چې مونږ کې انرژي راولي. صحیح. بیا په دویم نمبر هغه نشې دي یا سبسټنسز دي چې هغه ډاون کوي زموږ چې کوم سنټرل نروس سسټم دی، زموږ چې کوم اعصابي نظام دی هغه ډاون کوي. په دې ډاونر ډرګس کې راځي، الکوهل پکې راځي، سلیپینګ پلز پکې راځي، هیروین هم په دې کې فال کوي. نو هغه هر یو نشه کوم چې
سنټرل نروس سسټم یا زمونږ چې کوم مرکزی اعصابي نظام دی جی هغه کام ډاون کوي، نو دې ته ډاونر ډرګز وي. نو دویم قسم یو اپر دی یو ډاونر دی. په دریم نمبر باندې نارکوټکس یا پین کلرز ورته وي. هغه نشه کوم چې د دردونو د پاره استعمالیږي، جسمانی دردونو د پاره او جذباتي دردونو د پاره. هغه کې دا هیروین، افیم، مورفین، سنتھیټک چې دا غي څومره فارمز دي. نو دریم نمبر باندې دا نشه راځي. او څلورم نمبر باندې چې کومه نشه ده هغه زمونږ احساسات بدلی، زمونږ سوچونه، هغه ته مایند بینډر ډرګز هم وایي، هیلوسینوجنز هم ورته وایي. هغې کې سایکډلیکس ډرګ راځي، چرس پکې راځي، د چرس چې څومره قسمونه دي هغه پکې راځي. سایکډلیکس ډرګز کې LSD دا، DMT دا، دا هغه نشي دي کوم چې زمونږ چې کوم د سوچونو نظام دی او کم زمونږ د احساساتو نظام دی نو دا بدلی. نو نشه دا ټول شیونه چې کوم دي دا په نشو کې راځي. او دویم حصہ ستاسو د سوال و چې ولې خلک نشو طرف ته لاړ شي یا ولې نشې کوي. ډومبه لدې چې کوم سمپل جواب دی خدا دا چې په دې وجه خلک زی چې دا نشه زمونږ په ماحول کې موجوده ده، بالکل دې ته رسایي ممکن ده. دا زمونږ د معاشري حصہ جوړه شوې ده، زمونږ د کلچر او ټریډیشن حصہ ده. او دا د نن نه ده، دا تقریبا 10,000 سال نه ده، د 10,000 کالو نه. کله نه چې د انسانانو تاریخ ته د هغه ټایم نه نشم انسانانو سره موجوده ده. اوس څه خلکا نشې ته زی په ټینیجز کې، په نوجوانۍ کې، او څه خلک نه زی. اگین دواړو کې فرق دا دی چې هغې ته رسایي ممکنه ده یو، او دویم د هغې وجه دا ده چې د هغې مخنیوی نه دی شوی. صحیح. آغا زوانان، آغا لکان، آغا جنکې کم چې د نشې طرف ته لاړ شي او انکار ته ونه کی، دا غي مونږه ذهن سازی نه د کړې د ماشوم نه، د ماشومتیا نه، د وړوکوالي نه هغې ته د دې مکمل تصویر ښودلی نه دی چې که تاسو نشې ته لاړ شئ نو ستاسو زندگی به څنګه شي. نو هغې کې مونږ هغه یره او مخنیوی نه دی پیدا کړی. دا کم کسان چې لاړ شي نزي هغې کې د ماشوموالي نه د هغې تربیت کې دا یو خبره مور پلار شامله کړي چې هغې د منشیاتو خلاف د هغې پوره ذهن سازی کړې وي، هغې یې پروګرامینګ کړي چې دا مذهبي لحاظ سره یو غلط کار دی، دا اخلاقي لحاظ سره یو غلط کار دی، بل دا جسمانی او ذهني صحت دپاره یو ډېر خطرناک شیز دی. نو دا خبرې چونکې د هغې په ذهن کې د ماشوموالي نه مونږ کینولي، یو. دویم د هغې رسایي مونږه بنده کړي د نشو طرف ته. صحیح. کاغی ته مور پلار پیسې ورکوي نو پته یې ورته چې دا کوم ځای خرچ شوې. کاغی خپلو ملګرو سره بهر ناسته پاسته کوي نو مور پلار ته دا پته یي چې څه قسم ملګري دي، هغې چېرته نشې خو نه کوي، په کم ماحول کې ناست دي. دی چې کوم یوازې ټایم تیری خپله کمره کې، هغې کې د دې څه اکټیویټیز وي په زندګۍ کې څه روان دي. نو مور پلار ځان ته جوخ ساتلی دا ماشومان او هغې سره د شیرنګ د خبرو اترو یو رواج په کور کې موجود وي. نو داسې ماشومان که غټم شي د هغې که کله کله داسې رسایي مو شي منشیاتو ته، خو هغې انکار وکړي او هغې ته د هغې هغه نتایج پته. نو مین ریزن د نشو طرف ته چې کوم تک دی د هغې رسایي موجودګي او د هغې خلاف زمونږ ذهن سازی نه شوی نو خلک دې طرف ته لاړ شي. صحیح. یعنی کې د کور طرف نه اول سټپ چې کوم دی هغه اوچتول ډېر زیات ضروري دي. په کور کې فرندلی ماحول ساتل ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې اکثر مونږ ډېر خلک داسې کتلي دي چې هغه یا خو په داسې ماحول کې یا داسې ملګري چې هغوی د نشې استعمال کوي هغوی سره، یا چېرته زمونږ تعلیمي ادارې شوي یا په کور کې چېرته یو کس هغې استعمال کوي نو هغه ته په هغه کتو باندې هغه کې هغه کریوسټي هغه څیز باره کې راشي چې پته نشته دا داسې څه څیز دی چې زما د مور یا پلار یا رور یا خور یا زما تره یا زما ملګری دا اسکي یا دا نشه کوي چې دې کې داسې څه دي دې کې نو هغه په دغه څیز کې هم آی تھنک راځي چې دا ټول هر یو شیزونه دا ټول یو بل سره لینک دي. بالکل تاسو بالکل ټیک وایي. ما ته اکثر خلک وایي چې د ټولو نه غټ کردار د ماحول دی. نو هغې ته زما جواب دا وي چې یو سکول کې په یو کلاس کې 13 کسان دي، هغې کې 10 نشه شروع نه کړه او 20 شروع کړه، نو ماحول خو مغه د هغې دپاره هغې ولې شروع نه کړه. فرق دا دی چې د هغې تربیت په کور کې د نشې خلاف د هغې ذهن سازی شوې ده. هغې ته دا ویلي شوي دي چې په ابتدا کې به نشه تاسو ځان ته ډېر اټریکټ کوي
دا به کول هم لګي، کیوروسټي به وي، ایډونچر به وي. که تاسو نشې طرف ته نه ځئ نو فټ ان کېږئ به نه په هغه ګروپ کې. سوشل ایگزایل هم د دې نتیجه کیدی شي. خو هغې ته د هغې هغه ذهن سازي داسې شوي چې هغې د موقع باوجود، د نشې د موجودګۍ باوجود هغې نشې طرف ته نه ځي. د هغې دننه مور پلار دا یره او دا مخنیوی د ماشوموال نه لیدلی. دویم سوال تاسو چې کوم وکړو هغه هم ډېر اهمیت لري چې موږ په کور کې وګورو چې پلار مې نشه کوي یا مې تره نشه کوي یا مې رور نشه کوي. نو عموما دا کسان چې کوم زموږ په فیملی کې نشه کوي دا بېشکه خپلو وړو ته دا خبره خو کوي چې ښه شی نه دی. جی بالکل. خو ماشومان، ځوانان، بچي دی په کتو باندې زده کړه زیاته کوي، په اورېدو کمه کوي. چې د هغه په لاس کې سیګریټ وي هغه په خپل اسکي او هغې ته وایي چې سیګریټ ښه شیز نه دی، نو هغه کتل زیات اهمیت لري د اورېدو نه. او اټومیټیکلی هغې کې د نشې د استعمال دپاره یو نرمي او گنجایش پیدا شي، خواهش پیدا کیږي، خواهش خو وی ورسره گنجایش هم پیدا شي ځکه چې هغه الریډي د هغې په فیملی کې یو عام شي. نو افکورس چې کله په فیملی کې د نشې استعمال وي، زمونږ په ماحول کې د نشې استعمال وي او بیا د هغې دپاره په مونږ کې گنجایش پیدا کړی شوي وي، نو بیا د نشې استعمال هغې کې عام شي. استعمال دا وشي. دلته کې تاسو ته چې کوم پیشنټس راځي هغه کې مختلف ایج کیټګری کې به خلک وي، څوک په ټین ایج کې وي، څوک به میډ ایج کې وي، څوک مې بي چې موږ ورته ووایو چې میچور ایج ته ورسي خو بیا هغوی په دې سیز باندې مبتلا شي. نو زیاتر تعداد د کم پیشنټس وي؟ ایوریج په ټوله دنیا کې چې کم ایج دی هغه 15 نه 39 دی. یعنی علاج ریهیبلیټیشن سینټر ته چې کم خلک ځي د هغې عموما عمر د 15 نه 39 سال درمیان دی. دی کې 50 سال والم راشي، 60 سال والم راتلی شي، موږ سره 11-12 سال والا ماشومان هم راغلي دي. نو ایکسپشن شته خو یوزولي چې کوم ایج ګروپ دی هغه 15 to 39 دی. 15 to 39 ځکه چې دا هغه ایج دی 15 سال چې دی کې د انسان زندگی لا مکمل طور باندې جوړه نی، دا هغه څه روزګار نی، تعلیم مکمل نی، واده نی کړی، دا هغه په زندگی کې څه خاص هیلدي ایکټیویټي نه وي. نو کله چې دا کسان نشې طرف ته لاړ شي نو نشه مکمل دی په گرفت کې واخلي. سٹارٹ کې نشه کول د دی فیصله وي، خو بعد کې دا فیصله نشه په خپل لاس کې واخلي. بالکل بیا هغه نشه دی کنټرول کوي. او چونکې د دې زندگی کې مخکې نه صدا سے اسټیبلشډ پیټرنز نه واده نه روزګاری نه تعلیم مکملی نه د ذهن چې کوم ډیولپمنٹ دی زموږ چې کوم مایند دی نیورو بایولوژیکلی دا په 25 کاله کې مکمل کیږي. بالکل. نو برین هم انډر ډیولپمنٹ نو دا کسان بیا د دې بیماری چانسز ډیر زیات شي په نسبت د هغه خلکو کم چې د 30 سال نه 35 سال نه پس په ډومبي ځل نشې طرف ته ځي. ځکه په هغه ټایم د هغې ډفرنٹ ذمهوارۍ وي په زندګۍ کې، ډفرنٹ اکټیویټیز وي، د هغې انګیجمنټس وي، هغه سهار ځي جاب ته، کاروبار یې وي، هغه واده کړي، د بچو ذمهواري وي، سوشل انګیجمنټس وي. نو چونکې د هغې لایف الریډي اسټیبلش شوي نو د هغې بیا چانسز ډېر زیات کمی. خو ایوریج ایج 15 نه 39 دی چې دا مونږ ته راځي د علاج لپاره. ټیک. نو په دې کې چونکې مونږ خبره صرف چې کله د نشې په ذهن کې زمونږ راشي نو مونږ وایو چې نشه صرف اور صرف میل گئی، صرف سړی گئی. خو چونکې اوس مونږ وګورو نو اپوزیټ ته دی فیمیل یعنی زمونږ جینکۍ هم په دې نشې لت کې مبتلا دي او د ډېر ښه فیملیز که مونږ جینکۍ وګورو سکول کالجز ګوینګ یونیورسټي ګوینګ چې کومې جینکۍ دي یا های فای سوسایټۍ کې چې کومې ناستې زمونږ خویندې میندې دي هغه هم په دې نشې لت کې مبتلا دي. نو په دې هکله باندې به تاسو څه وایي؟ بالکل دا یو ډېره تاسو اهم نشاندهي وکړه او بالکل دا ټرند اوس په زمونږ په خویندو ماندو کې په فیمیلز کې دا ډېر زیات شو او د هغې دوباره بنیادي 2 وجې دي. څنګه چې ما مخکې وویل چونکې نشه زمونږ د معاشرې یو حصه ده. بالکل. نو چونکې اوس زمونږ میاندې خویندې زمونږ سماجي اقدار بدل شو، اوس زمونږ میاندې خویندې حصه اخلي په سماجي سرګرمو کې، هغې جابس شروع کړه، هغې کالج ته ځي، هغې یونیورسټۍ ته ځي، هغې بزنسز رن کوي. نو چونکې هغې اوس دا معاشرې اقدار چونکې بدل شو، هغې مین سټریم معاشرې ته رالل نو د هغې انټریکشن هم د نشو سره زیات شو په دې وجه باندې او هغې ته هم هغه رسایي ممکنه شوه. ټیک شو چې یو خو دا وجه ده. دویمه وجه د دې انسټرومنټل یوز هم دی. د دې صد خلک ما داسې ډېر ما ته فیمیل پیشنټس راشي
چې هغه په شوبس کې دي فار ایگزامپل چا ورته وایي چې وزن به د زر کم شي که ته د آیس وسکې بالکل نو هغې د نشې په نیت نی تلی هغې د وزن کمولو دپاره تلي هغې ته خو بیا پکې سټک شي بیا ته واپس نشي راوتی صحیح څه سټوډنټس ما داسې کتلی دي چې هغې ته څوک وایي چې ستا فوکس او ټینشن او سټډي دپاره موټیویشن به زیات شي که ته دا فلانې ډرګ وکړي بالکل نو هغې د سټډي په نیت هغې ته دننه شو خو بیا ته واپس راوتل ډېر ګرانه شي دغه رنګ پیر پریشر می چې دوه درې فار ایگزامپل د جینکو یو څلورو پنځو ملګرو ګروپ دی هغې کې درې نشې کوي دوه نه کوي نو هغه دوه دپاره چې روزانه هغه نشه ګوري نو د هغې دپاره هم هغه یو نارمل چیز جوړ شي او یو نه یو ورځ هغې بیا ایکسپریمنټ وکړي نو دا بالکل صحیح خبره ده او دا د جینکو په منشیاتو استعمال کې بې پناه تیزی سره اضافه راله بالکل د ریس پاست فیو ایئرز کې 5-10 سال کې ډیره زیاته اضافه راله او اوس د دې چې کوم استعمال دی سپیشلی چې کوم داسې ډرګز دی آیس دی کوکین دی الکوهل دی هیش دی د دې استعمال اوس ډیر زیات عام شو سپیشلی په غټو ښارونو کې لکه اسلام آباد لاهور کراچۍ پېښور نو دا بالکل تاسو خبره ټیک ده او د هغې د علاج ته د راتلو چانسز د سړو په نسبت ډیر کم دی ځکه هلته سټیګما زیاته ده هغه فیملی ته حل نشي ویلی فیملی چاته دا حل نشي ویلی چې زمونږ کور کې چې کوم دی دا فلانې زما لور خور چې کوم دی هغه په منشیاتو ده نو د هغې دپاره خو دا د عام سړو نه هم زیاته خطرناک خبره ده صحیح نو په داسې ټایم کې که چېرې د یو پیشنټ ټریټمنټ ونه شي یا هغوی په صحیح ټایم باندې ډایګنوز نشي یا هغوی د علاج طرف ته را نشي نو د هغوی څه نقصانات کیدلی شي یا د هغوی دپاره موږ څه کولی شو چې هغوی راشي د ټریټمنټ طرف ته اگین ا ویری ګډ امپورټنټ کوېسچن چې کوم کسان را نشي نو د هغې زندګي خو ډیفینټلی د هغې نقصانات د هغې مونږ احاطه به وسکو لومبی چې کله کوم کسان په منشیاتو عادت ورته ولګي د هغې په رویو کې یو خاص تبدیلی راشي صحیح هغې چې کوم غصه جارحیت چړچړاپن دا پکې ډېر زیات راشي د دې په وجه د هغې رشتې ډېر زیات متاثره شي د هغې کار روزګار هم ډېر زیات متاثره شي که هغه بزنس دی او که نوکري ده لومبی خو هغې کې دا چینج راشي دویم چینج پکې دا راشي چې هغې د ورځې چې کوم دی بیا خوب کوي او د شپې ویښ وي دا روټین یې الټه شي تقریبا دریم تبدیلي چې په هغې کې کومه راځي هغه دا راځي چې د هغې وزن هم ډېر زیات کم شي هایجین او خپل صفایي سترایي ته اهمیت نه ورکوي کمرې پورې محدوده شي آیسولیشن ته لاړ شي بهر تګ راتګ بند کړي کونډې لګوي بالکل نوکری کاروبار هغه تباه شي رشتې تباه شي که فرض که واده وي نو ډومestic ایشوز ډېر زیات راشي او د بیا د ټول نه لویه مسله نن سبا چې مونږ کومه ګورو په خلکو کې د شک کولو یو رجحان پیدا شي که هغه واده کړي نو په ښځې باندې شک کوي د بې وفایۍ که هغه واده کړي ني نو په مور پلار باندې او پرونو خویندو باندې شک کوي د هغه ته داسې لګي چې ما پسې ایجنسۍ شوي دي زما موبایل ټریک کیږي کیمرې لګېدلي دي نو دې حده پورې چې د هغې په رویو کې تبدیلي راشي نو دا د ځان دپاره هم خطرناک شي او دا چې کوم دی د خپل ارد ګرد چې کوم کور واله لري د هغې دپاره هم خطرناک شي او ډېر کیسونو کې یا سوسایډ وکړي خلکه یا مرډر وکړي هغې نه څه کیسونه تاسو کتل په میډیا باندې راوچتم شو لکه نور مقدم قتل کیس و پیور یو ډرګ اډکشن والا کیس و پیرانویا هغه ته شوی وه دغه رنګ هغه یو بل ډېر مشهور صحافي و د هغې چې کوم زوی و هغه هم دغه رنګ د ښځې مرډر وکړو هغه هم پیرانوایډ شوی و چې ټرمینیټرز راغلي دي او دا خو به زما کور والا ورسره ویلو دي نو تاسو چې کومه سوال وکړو چې که هغې علاج ته رانشي نو څه کیږي نو یا میډیکل یا نان میډیکل ډیت کیږي میډیکل ډیت دا دی چې د هغه نشې د وجه باندې د هغې سینه د هغې زړه د هغې لیور دا خراب شو مرګ شو نان میډیکل ډیت کې دا راځي چې یا سوسایډ وکړه یا اکسیډنټ وکړه یا په چای ګاډۍ وخیژو یا خپله د ګاډي لاندې رالل یا څوک مرډر کو یا سوسایډ وکړه نو دی هغه نان میډیکل ډیت دی نو نتایج انتهایی خطرناک دي که د علاج ونشي صحیح او ستاسو د سوال دویمه حصه غالبا دا وه چې علاج څنګه کیږي علاج ته دې څنګه کول پکار دي کله چې موږ ته دا مریضان راشي د منشیاتو نو د راتلو نه مخ تاسو ته ما ایکسپلین کړه چې دې کې څه تبدیلی راغلي بالکل
فیملی والا ډیر زیات پریشانی هغه وسره د نشي په اړه کې خبره نشي کولای ځکه هغه جګړه کوي بیا یا دمکیانه ولا ور کوي په زور ته نه پیسې اخلي په زور ته نه چې کوم دی هغه ریسورسز اخلي چې زنه شو کړی شم د نشي په وجه کې پولیس والو نسی نو کور والا به پسې منډي وي د نشي په وجه کې جګړه کوي نو کور والا به ولا جوړه کوي او دا غت په ځای به نقصانات کوي نو فیملی والا دا صرف داسې بیماری نه ده چې دا یو کس متاثر کوي دا داغي پورا خاندان متاثر کوي او په خپل گرفت کې والی نو یو پورا یونټ چې کوم دی د دې په کنټرول کې راغلی نو موږ ته چې کله دا مریضان راشي د ټولو نه اول د دې مونږ ټیسټونو کو بیا ورته ډیټاکس کو ډیټاکس مطلب دا چې د نشا بندې دو په وجه باندې د دې کم جسمانی مسلې شروع شي خوب نه ورزي بے چینی وي پکې انزایټي وته وجود دردونه کوي ولګه ورته نه کیږي نو د دې ټولو مسلو حل د پاره زموږ چې کوم سایکایټریسټي میډیکل ډاکټرز هغه دي ته داسې دوايانې تجویز کی چې هغه سره د دې دا ویډرال سمپټمز مینج ورسره داغي تعلیم او تربیت شروع شي چې تاسو دلته دراتلو وجه صدا ستاسو په زندګۍ کې دا ټول منفي تبدیلی چې راغلې د دې شاته وجه صدا دا بیماری دا د نشي استعمال دی او د نشي بیماری دا نو ورسره دا غي سایکو ایجوکیشن هم دلته شروع شي ډیټاکس او سایکو ایجوکیشن نه پس دا غي پورا لایف هیستوري دا غي مخه ته مونږ کیدو او غي ته مونږه دا خیو چې د نشي نه مخ کې ستا زندگی څنګه وا 15-20 سال هغه کې پروموشنز او هغه کې اچیومنټس او تا سکول پکې وې سبق ته وې ډیګري دی واغښتا دوستان دی جوړ کړ ډېر ښه زندگی دی روانه او د نشي نه پس څنګه ستا په زندگی کې دا ګراف لاندې طرف ته روان شو ورستا نوکری لاړه ستا کاروبار لاړو ستا رشته ډسټرب شوې ستا صحت څومره متاثر شو دا غي په وجه باندې او نن ته کم ځای ولاړه نو د دې مخکې چې موږ دا پورا خاکه تیار کو چې د نشي نه مخکې تاسو زندگی څنګه وا او د نشي نه پس تاسو زندگی څنګه ده نو دی کی یو موټیویشن پیدا شي چې مونږه دا نشه پریږدو او دا علاج سیریس واخلو او مونږ د خپل زندگی دوباره بدل کړو نو د دې کولو د پاره زمونږ د علاج چې کوم دی هغه 15 حصے دي 15 سټیپس ته 120 ډیز پروګرام دی او د هر یو حصے خپل یو خاص اوبجیکټیو دی چې هغه مونږ اچیو کوو لکه ډومبي فیز کې دا غي ویډرال مینجمنت دی سیکنډ فیز کې دا غي تعلیم او تربیت دی هغه ته مونږ دا وایو چې دا نشي څنګه تاسو ټریپ کړئ تاسو ولې بیا په دې نشي باندې کنټرول ختم شو په دماغو کې دنه څه تبدیلی رااله د دې په وجه تاسو پر رویو کې څه تبدیلی رااله تاسو رشته څنګه خراب شوي تاسو برداشت څنګه ختم شونه دا انسایټس ورته مکمل ورغی په دریم سټیج کې بیا مونږ د علاج نه پس چې کومه د دې زندگی به وي په کور کې هغه کې ریلیپس نه بسنګ ځان بچ کی دوباره نشي ته لاړ نشي د دې مکمل یو ټریننګ او تربیت ورته ورکړي کی په دریم سټیج کې په سلورم سټیج کې بیا موږ دا ګورو چې صرف نشه پر خودل د مسلې حل نه دی د مسلې حل دا دی چې دا یو خو پروډکټیو زندگی تیر کی چې بهر لاړ شي نو دې ته موږ سوشل ری انټیګریشن وایو نو سلورم سټیپ کې بیا موږ د دې د کور مشورې سره میټینګز کوو او دا موږ هغه کې دا فیصله کوو چې دا د بهر تلو نه پس به د روټین سوي دا به کار روزګار سکي دا به څومره ځایونو کې سپروایز دي څومره ځایونو کې به ان سپروایز دي څنګه به دا رو موږ انکریمنټل وے کې معاشره ته واپس ورجمع کوو چې دا په معاشره کې چې کوم د دې فنکشنالټي دا چې دا په معاشره کې سموثلی فنکشن وکړي نو دا پنځم کې بیا ټرانزیشن دی بیا رو د دې ځای نه واپس کور ماحول ته رو ایکسپوز کوو او بیا ډسچارج کوو نو دا صرف یو علاج نه دی دا یو مکمل تربیت دی دلته کې چې څنګه داغه په زندګۍ کې چې کومې منفي تبدیلی راغلي دي د منشیاتو په وجه د دې بیماری په وجه هغه منفي تبدیلی به موږ څنګه مثبت تبدیلو ته بدلو نو هغه کې دا غي پورا تربیت ته انسان سازی دا ذهن سازی دا غي تعلیم دی دا غي روټین دی دا غي خوراک دی دا غي رویه دا غي اقدار قدرونه ویلیوز په دې ټولو باندې کار کو یو پوینټ چې ډیر زیات کم اهم دی هغه د فیملی ټریننګ صحیح بس همدغه زما کوېسچن مخکې تاسو نه تاسو په خپل باندې هغه کوټ کو چې فیملی انوالومنت په دې کې بیا څومره ضروری دی ایکسټریملی ضروری دی د فیملی د انوالومنت نه بغیر دا علاج ناممکن ده صحیح
د فیملی د انوالومنٹ نه بغیر د علاج ته میکسیمم مونږ هارم ریډکشن ویلو چې چلو نقصان هم کم کو یو څو میاشتې نشه پرېښوه بالکل دا خو علاج نشو کنه. او ولې د فیملی انوالومنٹ دومره ضروری دی ځکه چې کله باندې دا پیشنټ مونږ ته علاج د پاره راځي جی په دغه ټایم که مونږ د پیشنټ سایډ نه لږ سوچ وکړو چې دته کومه دنیا اویلیبل ده په دغه ټایم د سره د کوروالو رویې څنګه دي په دغه ټایم د فاینانشل حالت څه دي بالکل په دغه ټایم معاشره دته په کوم نظر ګوري روز ملګری دوستان فرینډز ورته په کوم نظر ګوري ښځه بچي ورته په کوم نظر ګوري او دا ټول حالات ښه نه وي. صحیح ښځه دی بچی دی که مور پلار دی کرونه خاندي د هغې رویې ډېرې ترخې شوي د دې طرف ته جی جی ججمنټ پکې راغلي تانې ورته ورکوي بالکل همداسې نو هغه ماحول ډېر زیات ټاکسیک وي هغه ماحول هم بدلول دي چې کله دی ټیک شي او دی واپس هغه معاشرې ته لاړ شي نو د کور ماحول بدل شوي بالکل د کور والو او د ارد گرد رشتہ دارو چې هغې په لهجو کې ریسپیکټ راغلي او مینه پکې راغلي او سپورټ پکې راغلی او هغې ته مونږ دا ټریننګ ورکړي چې د دې علاج دپاره کم کمې تبدیلۍ ضروري دي چې به تاسو راولی په کور کې. مثال په طور دلته مونږ مریض ټرین کو چې ته به د شپې 10 بجې سملی په ټایم سملاستل په ټایم پاسېدل ذهني صحت دپاره ډېره ضروري ده او هغه کور ته لاړ شي او کور والو هلته روټین وي چې هغې د شپې 3 بجې ویده کېږي بالکل نو د ده هغه ټول محنت بیا زمونږ ضایع شو. نو د د تلو نه مخکې د کور ماحول کې هم دا تبدیلی راوستلی چې هلته ټول په ټایم سملی په ټایم پاسي هلته خپلو کې باقي کوروالا خپلې رویې ټکي بالکل چې هغې نه پیغورونه هغې نه تانې تلي هغې نه زړې خبرې او زړې کیسې تلي وي بالکل هغې چې کوم د دې روټین دی د هغې ټیک ساتلو کې د هغې مدد شامل وي بالکل هغې ورته جذباتي او سپورټ مهیا کړي او هغې څه ټایمه پورې دا یو خپل پروجیکټ وګڼي چې د دې چې کوم علاج وشو دا علاج به موږ اوس برقرار ساتو چې دا دوباره هغه شیزونو ته لاړ نشي. نو د دې لپاره د کور والو چې کوم ټریننګ دی او تربیت دی هغه یو ډېره ضروري حصه ده د علاج د هغې نه بغیر علاج مکمل کیدی نشي مشکل دی به جی بالکل صحیح. کور والا رویې ورسره چینج وي بیا هغه د معاشرې رویو نه هم تنګ وي هغه د فرار یوه لاره اختیار کړې وي د نشو طرف ته راتګ بیا خو چې کله لایف لاین ریهب سینټر ته راشي تاسو ته کله مخامخ شي یا خپله راشي یا ورته څوک ملګری دلته راولي یا فیملی دلته راولي نو د یو پیشنټ دلته کې یو عام وخت یا یو ورځ هغه څنګه تیریږي یا دلته تاسو څنګه هغه بیا ټریټ کوئ؟ جی مونږ ته چې کله مریض راشي لومبی کار چې مونږ کوم کوو خو د هغې اسسمنټ دی بالکل جی څنګه چې تاسو مخکې هم دا ډسکس او چې مونږ د بیمارۍ تشخیص سره سره دا پته مو لګو چې دته مشکلات څومره په معاشره کې بالکل جی د کور والو رویې ورسره څنګه وي د ماشوموالي څنګه تیر شوی دی په د سختۍ سه ابیوز یې خو نه دی شوی فزیکل ابیوز ایموشنل ابیوز سیکشوال ابیوز ټراماز نه خو نه دی تیر شوی مور پلار کې چېرته یو مسنګ خو نو وفات خو نو جیل کې خو نو غایب خو نو د کار په وجه باندې نو دا ټول تفصیلي یو مونږ د هغې تشخیص وکړو او بیا د هغې مطابق هغې ته مونږ ټریټمنټ فارمولیټ کړو هغې ته یو ریسیپي جوړه کړو چې دغه رنګ علاج به د ده کېږي. ستاسو چې کوم سوال دی چې یو ورځ کې د هغې نارمل څنګه تېرېږي یو ورځ دلته د مریضانو دې سهار وختي مونږ پاسوي تقریبا فجر منځ له دی پاسي سحر منځو کې د منځ نه پس چې کوم دی بیا دی ناشتو کې بریکفاسټو کې هغې نه پس دی تا چې کوم که فرض که میډیسن وي د ډاکټر طرف ته نو ډسپنسرز ورته میډیسن ورکي وایټلز یې چک شي ډاکټر راونډو لګوي ډاکټر یې چک کړي دوباره هغه خپل نوټس ولیکي بیا د دې آوټ ډور اکټیویټي شروع شي مونږ سره تاسو کتل چې ګراوند دی جیم دی والیبال کرکټ دا ټول اکټیویټیز دي نو سهار کې مونږ دی یو ځل بهر کو نو فزیکل اکټیویټیز کې انګیج شي د هغې نه پس چې کوم دی بیا د دې چې کوم لیډ سایکالوجسټ وي یا کیس مینیجر وي هغې سره د دې انډیویجول سیشن 1 by 1 خبرې اترې د هغې د زندګۍ باره کې د نشې باره کې د رشتو باره کې دا ټولې کېږي. بیا د هغې یو ګروپ سیشن هم وي ګروپ سیشن کې مونږ څه کوو چې دې کې مونږ په جنرل ټاپکس باندې خبرې کوو د نشې بیماري څه شی دی په ذهن کې د دې څه مطلب دی نور چې کوم د لایف متعلقه سیشن دی هغه په هغې کې کېږي. لنچ شي بیا لنچ نه پس چې کوم دی د دې مونځ وي او مونځ نه پس بیا د دې 2 غنټې نیپ پیریډ وي ریسټ وي د دې په کمرو کې د هغې نه پس مونږه په علاج کې انډیجنس هیلینګ هم شامل کړی دی لکه یو سوره رحمان تھراپي ده په هغې باندې سټډیز اوس موجود دي
چې سوره رحمان په یو خاص आवाज کې قاری باسط صاحب आवाज کې یا داسې ښه आवाज کې چې روزانه مونږ اور نو دا منټل هیلینګ کې ډېر زیات رول پلی کوي. نو 3 نه 4 بیا مونږ په هر کمره کې هر ځای کې سپیکرې لګېدلې دي او سوره رحمان تلاوت وي هغه دا ټول ووري. بیا د هغې نه پس د دې چې کوم دی انټرنل گیمز وي دنه په چې کوم گیمز وي هغې کې چیس دی کیرم بورډ دی ټیبل ټینس دی داسې ډېر قسمه گیمونه دي هغې کې د دې انګیجمنټ مونږ کوو. د هغې نه پس بیا د دې آؤٹ ډور ایکټیویټیز دوباره 5 بجې هغې کې بیا د دې ډفرنٹ ټیمونه مونږ جوړ کړي. سو کرکټ کول غواړي د کرکټ ټیم جوړ شي کوم والیبال طرف ته رجحان وي هغې کې جوړ شي ټګ اف وار دی جم دی نو بیا د دې ډفرنٹ ایکټیویټیز دي هغې کې مونږ دی انګیج کو. بیا هغې نه پس واپس چې کله دی راشي نو د ډنر ټایم وي ډنر وکړي هغې نه پس بیا ریکریشنل ټایم دی هغې کې آپشنز دي که څوک ټي وي کتل غواړي لایبررۍ ته تګ غواړي هلته کې څه کتاب کتل غواړي یا انډور گیمز کول غواړي یا څه خپله سټډي کول غواړي او بیا 10:30 چې کوم دی لایټس آوټ شي. د دې نه علاوه په ورځ کې مونږ سره ډیډیکیټډ جماعت دی هلته د دې کلاسز وي درس قرآن وي منځونه هلته کوي بیان کېږي کیفے دا هغې کې کدي څوک برګر مرګر یا داسې څه جوس وغیره کول غواړي هغه آپشن شته. لایبرري ده فیملی سره میټینګز وي سکیجولډ میټینګ وي فیملی والا راځي هغې سره ملاقات کېږي د مستقبل باره کې خبرې کېږي. نو دې ورځ چې کوم ده اوورال هغه ډېر هیلدي انګیجمنټ او ډېره مصروفه تېرېږي دلته او د دې ایکټیویټیز په وجه باندې د دې سرګرمیانو په وجه باندې چې په روزانه په بنیاد کې د دې په دماغو کې دا تبدیلی راشي چې دی یو ښه زندگی بعد کې تېرولی شي. صحیح. د لایف لاین په هکله باندې که زه خبره وکړم نو د IHRA اسلام آباد او ACTD نه دا رجسټرډ دی او ډاکټر صاحب ته د مختلف سرټیفیکیټس وغیره هم ملاو دي هغه به هم تاسو ته ښایو. خو ډاکټر صاحب چونکې خبره وکړله چې دلته کې د پیشنټس بیا ډفرنٹ ایکټیویټیز چې کوم وي په هغوی کې هغوی بیزي وي نو ګراؤنډس خو مونږ کتلی دي نو اوس په تاسو مونږ هغې طرف ته بوځو او د پیشنټ سره به هم بیا خبرې اترې کوو د هغوی نه به هم د هغوی رایه اخلو چې هغوی دلته کې وخت څنګه تېروي د هغوی دلته ټریټمنټ څنګه روان دی او دلته کې هغوی په کومه طریقه باندې یا کوم هغوی ته داسې د رڼا یوه لار چې کومه ده هغه ورته ښکارېدلې ده او هغوی لایف لاین طرف ته راغلي دي. نو راځئ جی تاسو دې ټایم کې د لایف لاین کې چې کوم د پیشنټ سره د ایکټیویټیز روان دي د تاسو بالکل نیغ په نیغ باندې ګورئ جی او دا تاسو ته پته هم ده چې دې ځای کې کم پیشنټس دلته کې ټریټ کیږي او څنګه د دې ایکټیویټیز روان دي. په دې کې یو پیشنټ چې کوم دی هغه ما ولیدو ډېر زیات ایکټیو و. نو مایل چې راشئ د دې نه یو څو پوښتنې وکړو چې د دې ځای ایکسپیرینس چې کوم دی لایف لاین ته هغوی څنګه رالل هغوی د نشې په لت کې څنګه مبتلا شول هغوی څنګه چې کوم دی دلته کې رالل او د هغوی ټریټمنټ چې دی هغه څنګه کیږي. نو راځئ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ جی میرا نام سید علی زین ہے. اچھا پہلے تو مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں چونکہ دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ نشے سے ریلیٹ ایک ریہیب سینٹر ہے جو کہ کافی لوگ مختلف طریقوں سے اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس نشے کی طرف آئے ہیں؟ بس برے صحبت اور برے دوستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ ایک نشے کی لت لگی تھی جو اب ادھر آ کے یہ مجھے موقع ملا جاننے کا کہ یہ میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ ایک نشہ بیماری ہے جسے بچا جا سکتا ہے جو جس طرح کے ادھر علاج کر کے. ٹھیک ہے تو یہاں تک آنے کا سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ جی یہاں تک آنے کا سفر یہی شروع ہوا جب میں نشے میں لگ گیا تو گھر میں بہت ڈسٹربنس اور پرابلم بننے لگیں اور بس اسی طرح اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ایک ہی صرف نجات کا راستہ نظر آیا جو لائف لائن تھا. اس سے پہلے میں نے کافی ریہیب میں مطلب کہ وہ چیک اپ کیا گیا ادھر لیکن سب سے بیسٹ مجھے یہ لائف لائن لگا جس میں آ کے مجھے جان سکا ہوں کہ یہ نشہ ایک بیماری ہے جس سے علاج کر کے ہم بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو اگر یہاں کے سٹاف کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کے سٹاف کا آپ لوگوں کے ساتھ یا باقی پیشنٹس کے ساتھ یا علاج کا طریقہ ان کا کیا ہے یا سٹاف کا بیہیویئر آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ یہاں پہ ایک مثالی ان کا رویہ ہے گھر جیسا ماحول ہے اور ادھر بالکل کسی قسم کا کوئی بالکل ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سر فضل بھائی صاحب خود ہر ویک آ کے ایک پیشنٹ سے جو پرابلمز ہو ایک مثالی رویہ فیملی جیسا ماحول ہے. ادھر بالکل یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم ادھر قید میں ہیں. ہمیں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ ہم ادھر علاج کے لیے آئے ہیں اور ماحول بھی اس طرح کا ملتا ہے. نو یو بل پیشنٹ هم موږ سره دلته کې موجود دی چې هغه سره په هم دا غوي ایکسپیرینس باره کې به دا غوي نه هم پوښتنه کوو. نو راځئ جی
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम डॉक्टर मलिक मोहम्मद आदिल है। तो आप इस नशे की लत में किस तरह पड़ गए? बस लग गए बुरी सोबतों की वजह से। तो यहाँ पे आपको माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत ज़बरदस्त है। इधर हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी कैद में हैं या किसी की बंदिश में हैं। ये हमारा फुल टाइम जो है वो घराना माहौल में स्पेंड होता है। किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। स्टाफ की तरफ से खाना और प्रॉपर तरीके से हमको गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माहौल है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि हमने अभी देखी भी है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हासिल हो रहा है कि हमारी डेली की रूटीन जो है वो ज़बरदस्त हो गया। अभी लास्ट वीक में हमारे टूर्नामेंट्स हुए थे जिनमें सभी ने पार्टिसिपेट किया और मुझे ये देखें गोल्ड मेडल भी इधर से जो है ना वो इनाम मिला था पार्टिसिपेट करने की वजह से गेमों में। सबको ट्रॉफीज़ और जो जीते हैं उनको मेडल्स वगैरह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिए गए हैं। सारे जितने भी पेशेंट हैं हम इधर, और बरादराना तौर पर माहौल है इधर का। किसी किस्म की स्टाफ की कोई ऐसी वैसी नहीं बदकलामी, ना कोई गाली गलोच, किसी किस्म का नहीं, प्रेशराइज नहीं, बिल्कुल रिलैक्स टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है हमारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। دیټم کې زه یو بل پیشنټ سره موجوده یم. تاسو ګورئ زما خواو شاته چې کوم دی هغه زه یعنې کې په جیم کې ولاړ یم او دې ټیم کې دا پیشنټ چې دي دا لګیا دي ایکسرسایز کوي. نو د دې نه به د دې د ایکسپیرینس په هکله باندې هم زه پوښتنه کوم چې د دې ایکسپیرینس دلته کې د راتګ څنګه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو نوم پوښتنه کولی شم؟ جی بالکل کولی شئ. زما ابراهیم نوم دی. صحیح جی. ځکه چې تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې موږ ټول وایو چې نشه چې کومه ده دا زموږ د معاشرې یو ناسور دی، نو تاسو دې طرف ته څنګه راغلی یې؟ دا بس په غلط ناسته باندې غلط کسان سره وکې ناستو پاسېدو، پته راته نه وه چې دا یو بیماري ده او غلط شی دی. بس وموکړل، بس لږ لږ به هم کول، بیا ډېر شو او بس چې کله ډېر شو بس د هغې نه بعد بیا را باندې سخته به ډېره وه، مشکلات به راته و او د هغې د وجې سټډي هم پرېښوده او نشه ډېر ګنده شی دی مینم. صحیح. او تاسو وایئ چې ما سټډي کوله، د دې د وجې نه ما سټډي هم پرېښوله، نو تاسو نه زه پوښتنه دا کوم چې تاسو څه سټډي کوله؟ ما به LLB کوله، لا به مې کوله. جی شروعات کې مې لا څنګه سټارټ کړه، اول چې کوم لومبنی کال و هغه مې ووایي چې څنګه دویم کال ته تلم، بس د هغې ایګزام مې هم ورنه کړ، دویم کال مې پرېښودو، هغې په منځ کې مې سبق پرېښوده نشې دپاره. نشه دومره ګنده شی دی میډم. څومره ټایم ستاسو وشو چې تاسو لایف لاین ریهب سینټر کې یې؟ زما تقریبا دا 2 میاشتې وشوې جی، او دا لاست منت دی الحمدلله. صحیح. نو دې ځای نه چې کله تاسو ټیک شئ، دې ځای نه تاسو لاړ شئ، نو تاسو به واپس خپله سټډي کنټینیو کوئ؟ انشاءالله کنټینیو کوو به، ځکه چې دلته کې زموږ ټریټمنټ وشو، زموږ د مایند راله مکمل ډایورټ کړو چې الحمدلله چې دا موږ یو نشه وه، نشه هم چې کول دا بیماري وه زموږ دپاره او ډېر غلط طرف ته زموږ مایند تللی و جی. تو سټډي هم پرېښودی نو انشاءالله تعالی اوس مایند صحیح شو، ریلیکس شو، باډي هم ریلیکس شوه، اوس به سټډي هم خپله شروع کړو انشاءالله. صحیح. د لایف لاین طرف ته د راتلو ستاسو سفر څنګه شروع شوی و؟ دا زه نشي حالت کې وم او کور کې هغې ته پته وچلېده، نو بیا زما ورور چې کوم دی سرچ وکړو او په انټرنیټ باندې هم د دې هر څه پراته دي، سرچ مارچ کېږي جی، د دې پوره ډیټیلز دي، نو د هغې په وجه باندې څنګه زما ورور انټرنیټ باندې سرچ وکړو نو دا پکې رالی ټول نه ښه بیسټ ریهیب دی، نو دې طرف ته زه رالم. زما ورور ما ته ووایي چې ته دې ریهیب ته ورشه ته به سیټ شي انشاءالله تعالی، او د هغې خبره بالکل 100% صحیح وه، زه سیټ شوم. نو زه تاسو نه اوس یو پوښتنه به درنه کوم چې دا راته ووایي چې ستاسو د صحت په بهترۍ کې د ټولو نه اهم کردار څه ادا کړی دی؟ ما صحت په بهترۍ کې ټول نه اهم کردار دا ادا کړی دی چې دلته کې زه جیم ته رالم، نور ریهیب کې سرچ کړی هغې کې جیم وغیره هم نه و، دلته کې جیم هم دی، زما باډي ورسره هم صحیح شوه، زما صحت ورسره هم جوړ شو، او زموږ دا چې کوم سټاف و سټاف ممبر دی موږ سره ډېر هیلپ وکړو، ډېر کوآپریټیو دي، نو په دې وجه باندې زما صحت هم صحیح شو. صحیح جی. ډېره زیاته مهرباني تاسو خپل ایکسرسایز کنټینیو ساتئ. جی نیو لایف ریهب سینټر ته چې کله یو پیشنټ راځي نو ظاهره خبره ده چې هغه دومره عرصه یا دومره ټایم هغه په یو مرض کې مبتلا تیر کړی، نو چې کله هغه دلته کې راشي نو د هر ادارې یا د هر ځای یو خپل طریقې کار وي
چې هغه پیشنټ څنګه ټریټ کوي او پیشنټ ته د ټولو نه مخکې ټریټمنټ څه ورکول پکاري. په دې باندې به هم خبرې اترې تاسو سره کیږي، خو ما سره اوس دې ټایم کې مس مریم کوم چې کلینیکل سایکالوجسټ ده ما سره دې ټایم کې موجوده ده. هغې نه به زه دا پوښتنه کول غواړم چې کله السلام علیکم السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. مس مریم تاسو نه زه که چېرې دا پوښتنه وکړم چې پیشنټس دلته کې په مختلف طریقو سره یا مختلف چې کوم دی د هغوی کنډیشنز وي په هغې کې دلته کې راشي، نو د ټولو نه اول کله چې مریض دلته کې راشي نو ستاسو پلانینګ څه وي چې د مریض ته اول کم ټریټمنټ یا څنګه دا ټریټ کول پکار دي؟ ٹھیک ده. مونږ سره دا چې کوم پیشنټس راځي دلته مونږ سره ډېر مونږ سره اډکشن والا پیشنټس راځي، کوم چې سایکولوجیکل ایشوز وي، ذهني مسلې وي پیشنټ ته، ټیک ده، هغې دپاره بیا مونږ هغې ته دلته ټریټمنټ پرووایډ کوو. مونږ سره چې پیشنټس راځي ټولو نه مخکې خو د هغه میډیکل اسسمنټ کېږي، مونږ سره دلته ټیم ورک کې کار کېږي، مونږ سره هغې کې سایکالوجسټ دي، سایکاټریسټ دي، میډیکل آفیسرز دي، سټاف نرس دي، ټیک ده. چې پیشنټس راځي نو ټولو نه مخکې ډاکټر هغې چیک کوي، هغې ګوري، د هغې ټیسټونه کېږي، مختلف ټایپ ټیسټونه کېږي. دین هغې نه پس هغه بیا سایکالوجسټ ته ریفر شي، هغې نه پس بیا سایکالوجسټ هغې باندې خپل اسسمنټ کوي، پیپر پنسل ټیسټ وي، هغه ټیسټونه موږ ځکه کوو ولې چې هغې وجې نه موږ ته ټریټمنټ کې ډایګنوسس کې ډېر زیات افیکټ راځي، موږ ته پته چلي چې دا پیشنټ څه مسلې سره موږ ته راغلی دی. خو موږ سره چې کوم ټریټمنټ فیز دی هغه موږ سره 5 فیز دی. ټولو نه مخکې مونږ ډیټاکسیفیکیشن پیریډ کو، هغې کې دا وي چې پیشنټ کله نشه اخیستی وي، ټیک ده، ډرګس سري وي، نو مونږ هغې داسې میډیسنس هغې ته ورکوو چې د هغې بلډ نه چې کوم کیمیکلز دي نشې والا هغه ریموو شي. دین هغې نه پس بیا مونږ د هغې انسایډ باندې کار کوو، ولې چې ډېر پیشنټس وي هغې نشې ته بیماري نه وي، هغې ته مونږ ډیزیز کانسیپټ باره کې وایو چې دا یو بیماري ده، څنګه چې موږ سره نورې بیماریانې وي، جسماني بیماریانې وي، ټیک ده. نو بیا موږ د هغې ایکسیپټنس باندې کار کوو، د هغې چې کوم ډینایل دی په هغې کار کوو. دې نه علاوه بیا موږ د هغې ایموشنل پروسیسنګ باندې کار کوو، ولې چې ډېر پیشنټس داسې وي هغې وایي چې بس فیملی موږ دلته راوستو، هغې موږ پرېښو، صحیح ده، نو موږ د هغې چې کوم ایموشنز دي، د هغې چې کوم فیملی باره کې نیګیټیو تھاټس دي نو هغې باندې موږ کار کوو. دین هغې نه پس ریلیپس پریونشن پلان وي، موږ پیشنټ ته وایو چې تاسو به چې کله دلته نه ځئ نو تاسو به خپل ژوند څنګه تېروئ، څنګه به پازیټیو سایډ ته به تاسو ځئ. نو دا موږ سره یو ټریټمنټ پلان وي، دې کې موږ چې کوم دی نو فیملی سره موږ کانټیکټ وي، فیملی دپاره موږ سره سیشنز وي، ولې چې دې کې د فیملی ډېر زیات اهم کردار دی. بالکل. نو دا موږ سره د دې ځای ټریټمنټ پلان دی. او دې نه علاوه چې کله پیشنټس راشي نو موږ د هغې روټین باندې کار کوو. روټین ډېر زیات ضروري دی چې موږ یو پیشنټ ته دلته کې یو ښه روټین، یو ښه ماحول ورکو، صحیح ده. نو هغې کې موږ سره پیشنټ چې سهار کې پاس یې هغې شاور والی، دین هغې نه پس بریک فاسٹ وي، هغې نه پس میډیټیشنس وي، هغې کې سوره رحمان تھیراپي وي، سوره یاسین تھیراپي وي، ٹھیک ده. هغې نه علاوه موږ سره دلته قاری صاحب راځي، هغې ته اسلامک پوائنٹ آف ویو سره وي چې نشه باره کې اسلام څه وي. دین هغې نه علاوه موږ سره څه ایکټیویټیز وي، هغې کې انډور ایکټیویټیز وي، آؤٹ ډور ایکټیویټیز وي. نو پیشنټ چې کوم دی نو بس دې ایکټیویټیز کې هغې انوالو کړو، موږ هغې بیزي ساتو. چې فار ایگزامپل پیشنټ چې فری وي نو هغې همیشه نیګیټیو تھاټس هغې ته راځي، نیګیټیو تھنکینګ کوي، هغې بیا زیاتر ټاپک د هغې ډرګ سره ریلیټډ وي. نو دا زموږ یو ټریټمنټ پلان دی. تاسو موږ سره کلینیکل سایکالوجسټ مس مریم موجوده وه چې تاسو د هغوی خبرې اترې واورېدې چې په کومه طریقه باندې لایف لاین ریهب سنټر ته یو پیشنټ راشي، یو مریض راشي، د هغوی کور والا د زړه نږدې یو کس کله چې دلته پرېږدي نو دلته کې هغه ته کم ماحول او کم ټریټمنټ میلاویږي. چې دې ټایم کې تاسو ګورئ زه یو بل پیشنټ طرف ته راغلم چې هغوی هم دلته کې لګیا دي چې ایکسرسایز کوي، او داسې لګي چې مخکې هغوی ته دا موقع نه وه میلاو شوي، خو دلته کې چې کوم دی ریهب سنټر لایف لاین ته چې کله هغوی راغلي دي نو یقینا چې هغوی به خپل صحت طرف ته هم پوره توجه ورکړي او دې نشې نه د ځان خلاصولو به هم یقینا پوره کوشش کړی جي. نو راځئ اول د دوی نه تپوس پوښتنه کوو او بیا ګورو. الله روکې ته خو رانه پاسې دې خوا کښېنئ. السلام علیکم جی. السلام، څنګه خیر دی؟ شکر تاسو ښه وئ؟ الحمدلله جی. تاسو څنګه یې ښه یې؟ شکر دی، الله رحم دی، ډېر کرم دی چې دلته راغلي یو. دا موږ باندې د الله یو غټ کرم وشو چې دلته رالو.
صحیح خدره ته وایي چې چونکې ټایم کم وي ډېر زیات خبرې خو نشو کولی خو مین یو څو پوښتنې درنه کول غواړم کوم چې ما زیاتره پیشنټس نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو د نشې طرف ته څنګه راغلي یې بس ملګرتیا غلط صحبت او غلط خلکو سره کېناستو هغې موږ له بس دا شی راکو یو پیره بس بیا پې موږ اخته شو دې سره زموږ ډېر نقصان شو جاني مالي فزیکلی هر یو شي زموږ خراب شو ځکه چې نشه کې سړی په ځان نه پوهېږي زه 4 5 ریحای په ته لاړم خو زما د زړه چې کوم هغه دغه که نه هغه ونه شو چې دلته راغلی یم شکر دی الحمدلله سایکولوجست څونه دي سروزیر مس ندا مس ایمان څومره چې دي سر علي ډېر عجیبه طریقې سره موږ مثال دغه کو که نه ګایډ کو او لکه زموږ د نشې طرف ته چې سوچ هم کوو که نه مثال موږ ته بدې ښکاري چې یار دا موږ څه په ضلالت کې غفلت کې وخت تېر کړو او جی نو دا کوم دا تاسو مختلف اکټیویټیز کوئ لګیا یې چې ډفرنٹ لوبې دي چې تاسو پکې برخه اخلئ د دې ستاسو په صحت باندې څه اثر دی دې سره لغونده کې بس لږ مایندونه هم دا لکه مثال سي ټول ورځ خو مثال نشي دغه کېنه جیم ته څه لګونده کې ټایم ورکو والیبال فوټبال اوس د تقریبا یو هفته مخکې په کمل ټورنمنټ وشو هغې کې موږ له ټرافیانې راکړي ما پکې زور کې ټرافي وګټله ډېره مزه یې وکړه ډېره زیاته تاسو هغه ټایم راغلی نور هم لکه تاسو ډېر څه کتلی نو ماشاءالله هغلته پړ هم پروت دی هغه پړي والا نور والا هر قسمه لکه څونه چې مثال زموږ دپاره څه پکار یي که نه نو شکر دی الحمدلله هر څه موږ ته میلاویږي ښه خوراک ښه سارې پاسېږو مونځ وکړو ناشته راته میلاو شي 7 بجې هغې نه پس ته بیا موږ ته میډیسن میلو شي میډیسن نه بعد بیا کاري صاحب راشي موږ ډېر شی نه نو زده مونځ هم سم شو تحیات داسې مثال مختلف نور قرآن نه مثال داسې بیا د هغې نه پس ته ګراؤنډ ته روځو ګراؤنډ کې مثال یو ګنټه نیمه چیک اپ دپاره مسیانې راشي موږ ته بیا هغې یو پیرټ والي بیا د هغې نه پس ته روټۍ موږ ته میلاوه شي بیا تقریبا 2-3 ګنټې ریلیکسیشن دپاره میلو شي بیا فوټبال ته دې ټایم کې روځو والیبال وکړو دغه وکړو نه خپل دغه دی باقي سر کې خو خامخا څوک هم مثال لکه یو شی چې ته پرېږدي معمولي غونډه کې دانه وي وړوکې غونډه کې دغه هم در باندې روځي یا تبه وي نو څونه انسان پریشان وي نو دې د وجې نو موږ ته انشاءالله شکر دی هېڅ دغه نشته دلته ستاسو څومره ټایم وشو چې تاسو دې ځای کې زه یو بل ریحیب کې وم هغه 15 مرلو کې وم بس زه پکې دونه تنګ شوی وم ویل چې یا الله دې ځای نه زما وسیله وکړه نو هغه داسې کار وشو چې بس ما بیا ورته وویل مې دلته رامه وباسل ته زما زړه ګوټن کېدو که نه بیا هغلته نه ما یو میاشت 15 ورځې مې هلته تېرې کړي او تقریبا 1.5 میاشت مې دلته وشو ټوټل زما 2.5 میاشتې وشو نو تقریبا 1.5 میاشت 2 میاشتې پورې ما ته ښه تکلیف و خو دلته چې کم دی شکر الحمدلله زه سیټ شوم لکه هغه چې کم انزایټي وه هغه وه هغه الله پاک مانه لر کړه د دې برکته یعنی کې تاسو دا وایي چې تاسو دلته کې د لایف لاین طرف ته د راتلو چې کوم دا سفر دی دا ستاسو ډېر ښه او تاسو مطمئن یې د دې زه به هر چا له دا رای ورکوم که هغه مثال له شپرې غوښتل غواړي او هغې ته ډېر ګران و مثال دغه ښکارېده لکه چې څوک نشه کوي بیا خو هغې ته خو کور کې خو نه شي پرې غوښتی ځکه چې کور کې تاسو سره څوک نو هغې د دلته راشي لایف لاین ته دې راشي کم از کم لکه دا مشوره له زموږ د دغه دپاره ولا ورکوم چې مثال د غټ د باقي زندګي مثال انسان 70 کاله عمر خو یو 4 میاشتې یا 3 میاشتې لکه صحیح ځای کې تېرې کړي نو انشاءالله هغې به دغه شي سم سټ ساټ بل ته نه ځي ځکه چې ما 12 سال ما نشه وکړه او 12 سال په 2 میاشتو کې زه الله پاک دې سټ کړم چې مثال جیم هم کوم فوټبال هم کوم غوسه هم نه راځي ښه ښایسته ریلیکسیشن کې وخت تېرو صحیح او دا تاسو عهد کوئ چې کله هم تاسو د دې ځای نه ځئ انشاءالله نو تاسو به واپس دې ځای ته د نشې په لت کې نه راځئ دا خبره ولکو د هندو نه څنګه زموږ زړه مات دی کافر نه دقه شان دی مې ته زړه تور شو دلته خپل بچو دپاره خپل ښځې دپاره خپل د ځان دپاره او د خاص کر د الله د رضا دپاره چې الله ته به موږ مخامخ کېږو او که په دې ټایم کې الله مکه موږ مړه شو او زموږ نه سوځي نشې په حالات کې نو موږ به الله له څه جواب ورکړو نو انشاءالله زموږ الله سره واده ده هغه به راته هدایت کوي هغه به راله همت راکړي ته باقي دلته سایکولوجست چې کوم دي که نه انشاءالله ډېر زبردست خلک دي ډېر زبردست دي لکه داسې لکه یو خبرې دغه موږ باندې نه کوي ډاټ یا مثال داسې یو غوسه یا مثال موږ ډېر څه دغه وکړو که نه بس صرف دومره شي چې مثال پی ام کړي چې داسې نه داسې بس مطلب چې لکه تاسو یې داسې کوي چې تاسو خپل کور والو طرف ته یا خپل ژوند طرف ته تاسو واپس ښه په اسانۍ باندې تاسو تللی شئ بالکل انشاءالله بس دا 4 میاشتې 4 میاشتو ټریټمنټ دی نو موږ دا تقریبا 2.5 میاشتې وشو بالکل سیټو دا باقي چې کوم دی دې دپاره تېرو چې لغونده کې مثال خپل روټین سم کړو ډیره زیاته مهرباني ستاسو جی دې ټایم کې زه یو بل پیشنټ سره ولاړ یم چې تاسو د دې لږ شان کې تاسو د دې هغه جھلک وکتلو دی لګیا دي چې کرکټ کوي دې ځای کې دا ډفرنٹ اکټیویټیز چې کوم دي تاسو ګورئ چې دا پیشنټ لګیا دي کوي نو د دوی نه باول تپوس کوو چې دوی
د لت کې څنګه اخته شوي دي، څنګه په دې مرض کې دی مخته شوي او بیا واپس دی دې ځای ته د راتلو دا سفر څنګه و؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر اگر آپ سے میں یہ بات پوچھوں کہ آپ چونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نشہ جو ہے وہ ایک خاندانوں کو یا معاشرے کو ہمارے وہ تباہ کر لیتا ہے، آپ اس لت میں کیسے پڑے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کچھ فیملی ایشوز اور کچھ آپ کی محفل اور صحبت جو ہے نا وہ آپ کو اس طرف لے جاتی ہے. کوئی بھی ڈرگز ہے یا کوئی بھی بری محفل جب آپ کریں گے تو آپ ظاہری سی بات ہے کہ اڈاپٹ کر جائیں گے اس ماحول کو. تو بس ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی کہ لائف لائن تک آنے کا آپ کا سفر وہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں آنے میں اصل میں ایسے ہے کہ یہاں کے کچھ جو ہے نا میرے فیملی ریلیشن ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو مینیجر ہے یہاں پہ ایک دو ان کے ساتھ، تو بس میری فیملی نے یہاں پہ ریکمینڈ کیا اور میں یہاں پہ آ گیا ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد اپنے اندر کون سی تبدیلیاں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ جب انسان ڈرگز میں ہوگا تو وہ بالکل ڈینائل میں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو نہ مانے گا، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو وہ غلط ہی سمجھے گا اور خود کو ٹھیک سمجھے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود غلط ہوتا ہے. تو اس چیز کو انسان کوئی بھی ہے جو شعور رکھتا ہے وہ جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا ٹریٹمنٹ کے دورانیے میں ہی اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں کہیں غلط تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ گیم کھیل رہے ہیں یہ آپ کی صحت میں کس طرح بہتری لا رہی ہے؟ یہ دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ تو آپ کو ویسے ہی جو ہے نا ضروری ہے آپ کے جسم کے لیے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ ریہیب جو ہے لائف لائن ہے، اس میں یہ جو گراؤنڈ ایکٹیویٹی اور جم آپ کو ملا ہے، آپ کو بیڈمنٹن ہے، یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور آپ کے جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ کو سورج بھی ملتا ہے دیکھنے کے لیے، کھلا آسمان بھی ملتا ہے دیکھنے کے لیے، جس سے آپ جو ہے نا کافی زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنی گیم کنٹینیو رکھیں. تھینک یو. دې ټیم کې زه په لایف لاین ریهب سنټر کې یو بل پیشنټ سره ولاړ یم. د دوی نه به زه د دوی په هکله باندې تپوس پوښتنې کوم چې د دوی دلته کې د راتلو سفر او په دې نشه کې د مبتلا کېدو وجوهات څه وو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فؤاد احمد. آپ نشے کی لت میں کس طرح پڑ گئے، کیسے آپ یہاں تک پہنچے؟ میں نشے کی لت میں اپنے چاچو کے بیٹے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پڑ گیا. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ آؤ میں آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں. تو جو چیز اس نے مجھے دکھائی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا کہ اس کو نشہ کہتے ہیں. تو لا علمی کی وجہ سے میں نے اس چیز کو استعمال کیا تو میں نشے میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لائف لائن تک آنے کا آپ کا سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوا؟ میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو نمبر 1 ادارہ ہے نا وہ لائف لائن ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو داخل کرواؤں، تو انہوں نے پھر اسے چوز کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اجتماعی آپ لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کا آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اجتماعی ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ علاج کے حصے میں ہے، علاج کا حصہ ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو جو ایکٹیویٹیز ہے دماغی ایکٹیویٹی کر کے ہم اس غصے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لائف لائن کس طرح سے آپ کو آپ کی لائف کی طرف واپس لے کے آ رہی ہے؟ لائف لائن ہم دیکھیں نا ہر چیز کا جیسے کوئی بھی بیماری ہے نا، جیسے بخار ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بخار ختم کیسے ہوگا. بیماری تو انسان کو لگ جاتی ہے نا، احتیاط بھی کرے تو بھی لگ جاتی ہے. تو جو کہ طریقہ کار ہے اس بیماری کو، چونکہ نشہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسے اپناتے ہوئے لائف لائن جب عمل درآمد کرتے ہیں ان معاملات پہ جو کہ سائنس نے بتایا ہے تو پھر ہم بچ پاتے ہیں اس سے. بہت شکریہ آپ کا. جی تاسو د صحت په هکله باندې دا خصوصي خپرونه کوم چې هم نوې پروګرام د صحت په هکله باندې دی. په دې پروګرام کې تاسو ټول وکتل چې د نشې چې کوم مبتلا خلک دي هغه زموږ مریضان، هغه زموږ زړونو ته نږدې خلک، هغه زموږ د کور، زموږ وروڼه، زموږ خویندې، زموږ ژوند سره تړلي شوي هغه خلک چې کم د ژوند هغه تیارو ته تلي چې د هغې نه واپسي هغوی ته ګرانه ښکارېږي. نو لایف لاین ریهب سنټر هغوی واپس هغه د ژوند رڼا طرف ته راوستلو یوه اداره ده.
او په دې کې مختلف سیشنز په حق باندې هم تاسو کتل چې هغوی ته په کومه کومه طریقه باندې د هغوی علاج کیږي، هغوی د ژوند طرف ته واپس څنګه راوستل کیږي. تاسو ډاکټر سره خبرې واورېدلې چې کوم هغوی نه ما تپوس پوښتنې وکړلې. دا د صحت یو نوی پروګرام دی کوم چې په ای وی ټي چینلز یعنی خیبر په شیشه باندې تاسو نیغ په نیغه باندې هفتوار پروګرام دی. دا به تاسو د ګل په ورځ باندې د شپږ نیمو نه والې تر 9 بجو پورې ګورئ. په دې کې ستاسو لپاره یو اهم معلومات په هم وي د صحت په حق باندې یا د نشې د مخنیوي لپاره تاسو څه کولی شئ. په هغې باندې به هم تاسو ته هره هفته موږ کوشش کوو چې نوې نوې معلومات او د هغې طریقې کار او د هغې علاج په حق باندې موږ تاسو پورې دا معلومات ضرور رسوو. تاسو چېرته څوک داسې ستاسو نږدې ستاسو په مالت کې یا ستاسو په کور کې چېرته څوک په دې نشو باندې عادت شوی وي او تاسو ته لار نه ښکارېږي یا تاسو ته دا معلومات نه وي چې د دې ژوند طرف ته راوستلو ته موږ ته څه پکار دي یا دا به واپس موږ زندګۍ ته څنګه راولو. نو لایف لاین ریهب سینټر ستاسو لپاره دا یوه لار ده چې تاسو دې ته خپل خپلوان یا ستاسو نږدې یا ستاسو مالت کې یا څوک هم تاسو ته نږدې وي چې ستاسو ژوند سره هغوی تړلي وي تاسو هغوی دلته راوستلی شئ. د علاج نه به تاسو صحیح طریقې سره مطمئن یې. نننی پروګرام هیله لرم چې ستاسو لپاره به مستفید وي. تاسو به ترې څه ناڅه فایده ضرور ترلاسه کوئ. انشاءالله چې ژوند د زندګي یو ځل بیا به تاسو سره پر روانه هفته یعنې د ګل په ورځ شپږ نیمو نه والې تر 9 بجو پورې کېږي ملاقات. تاسو تر هغه ټایمه پورې د خپلو ځانونو خیال ساتئ. ما له راکې اجازت. د الله په امان.